موجود دی. سر ټول نه لومبۍ خو ستاسو د ټایم مننه چې تاسو ملګري راټول کړو. سر جي مسله د روډ ډېر یو سنجیده مسله وي، په دې لږه شانته رڼا واچوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه د دې نوجوان صحافي ابوبکر شکریا ادا کوم چې د موږ ته وخت راکړ او د موږ دې مسلې ته توجه ورکړه. دا علاقه چې کوم ته دلته دا ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول بخشالی د زنانه او سکول له په دې باندې زیات تعداد کې د خلکو آبادی موجود ده او موږ ته په دې لار باندې ډېر زیات تکلیف هم دی. دا لار د تلو قابل نه ده. بالکل سر. دا اکثر په بارانونو کې په دې باندې بیا د تلو هېڅ شان نه که چا سره مریض وي نو هم ولې تکلیف وي، پیادتونکو ته تکلیف وي. دلته چې کوم عام خلک اوسي ډېر غریبانان دي، کمزوري دي، وس داسې نه کېږي. موږ ایم پی اے صاحب ته او د ایم این اے صاحب مجاهد خان او محمد عاطف خان ته اپیل کوو چې زموږ د علاقې باندې خصوصي توجه ورکړي او دا دې موږ ته شکریه سر. قدرمنو څنګه چې تاسو واورېدئ چې زموږ سرجي چې کوم کرنټ ګورنمنټ په وفاق کې هم دی، په صوبه کې هم دی او د دې ځای چې کوم ستر یو منسټر هم پاتې شوی دی عاطف خان، چونکې زموږ ایم پی اے دی، نو دا سیریسلی د دوی زموږ هغوی ته ریکویسټ دی چې یاره تاسو دا مسله سیریس واخلئ او زما د دې ځای د باشندګانو د مسلې باندې تاسو توجه وکړئ. ورسره به زه بیا خپل ایم این اے مجاهد خان ته هم دا پیغام ورکړم چې کیدی شي بیا ته راشي دلته نو په کم نظر به راځي، لږ غونته سوچ به وکړي. دلته یو بل مشر سره هم خبرې کوو. حاجي صاحب سره یو دوه درې خبرې کوو. جی مشر دا راته ووایي چې دا روډ کله ستاسو بارانونه وي او یا خدای مکړه چې ایمرجنسي مریض وي نو هغه بیا څنګه دې ځای نه وباسئ او داسې هسپتال ته یې رسوئ؟ دا راته لږ شان ته ووایئ. دې ته خو موږ چې کله باران وي په شین اسمان خو ګزاره نه کېږي چې اسمان شین دی. بالکل جی. او چې په کله باران ودرېږي نو سخت تکلیف ډېر په تکلیف وباسو. په دوه درې کسانې لکه د جنازې به اخیستې او سړک ته وړو. جی کومو حکمرانانو طبقې ته چې تاسو د اوټ یو ډېر قیمتي طاقت دی، هغه طاقت تاسو ورکړی دی خو هغوی لا تر اوسه پورې تاسو ته واپس دغه درکړي نه دي، نو هغوی ته څه میسج ورکوئ؟ هغوی ته څه پیغام دی؟ دې ته خو ټولو مجاهد خان او عاطف خان ته موږ 10 پیرونه چې 10 پیرو بخښایي ته ورپسې لاړو او هغوی چې دا موږ منظور کړی ده خو تر دې وخته پورې په دې باندې څه عمل درآمد ونه شو. منظور شوی دی او منظور شوی ده. رشید خان نن یې کوو سبا یې کوو بله ورپسې وزه ورغلم هغه وایي چې دا به بیا کېږي او دا به کېږي او هغه به کېږي، هېڅ په پته دې پوه نه شو. جی حاجي صاحب دلته یو مسله مونږ وکتل چې دا ډېر لانګ دی، دې باندې کورونه هم ډېر زیات دي، خو یو مین مسله دی کې د سکول د ماشومانو تم ده، په دغه راته لږه شانته رڼا واچوئ. بس د سکول ماشومانو ته چې کله په چینجه کې راشي نو په هغه پوخ سړک باندې کوشي بس پیاده په مزه راځي. یقینا لکه دا زموږ د حکمرانانو دپاره ډېر د سوچ خبره ده. هغوی ته حیا پکار ده چې زموږ د ایجوکیشن زموږ یو ماشوم سکول ته راځي او په دې حالت کې راځي چې خټي هغه د خټو نه ځان بچ کړي. نو دغه زموږ چې کوم ګورنمنټ اسپیشلی رشید خان او زموږ د پی ټی آی پریزیډنټ بخشالی دی، نو هغوی ته هم زموږ دا ریکویسټ دی چې زموږ دا خبره زموږ دا مسله زموږ دا غږ دا به تاسو پورته وړئ او هغوی به په ډېر امر کې. ډېره مهرباني، شکریه. پاس کومه چې دا سکول یې جوړاو نو د دې لارې غم مخکې ولې نه کوو چې په دې لار څوک تللی نه شي او واړه او لوی لویږي دې خوا یې راب د هغې ته چینچۍ ته ورغړي سته ولویږي نو په خټو کې راوباسو د څو پیرې ولوېږي او راوچت یې کړي. بل خبره دا چې دې حکومت ته زموږ ډېره توجه وه چې دی به موږ له ښه کارونه کوي، سکولونه جوړ کړه نو په سکول باندې موږ څه کوو چې څوک ورته راتلی نه شي. په لارو باندې لارې خرابې دي او زه دا وایم چې د دې لارې 10 پیرې موږ خبره وکړله او هغه موږ ته دا صدران او ممبران وایي چې کوي او کوي ویې نه کړه دا لاره. نو زه دا وایم چې بهایي که دا لار تاسو نه جوړوئ نو د سکول هم دغه ورکړئ چې بس دا ختم شي، بېغمه شي او په دې کې انسانان دي په دې باندې تقریبا 200 کوره کلی نور جوړ شي، هغوی ته هم تکلیف دی او بل د سکول ته هم تکلیف دی چې دا په دې باندې راتلی نه شي. زما خپلو مشرانو ته دا درخواست دی چې بهایي موږ ته د لارې باره کې ډېر غټ تکلیف دی. وخت داسې راشي چې بهایي موږ ته څه مسله جوړه شي د تلو راتلو نو بهایي زموږ مریض موږ اکثر د دې ځای نه په وچه خو به په اوږه اوسو یا به هم کټ کې راغستی په مخ هم اغستی بهایي سړک ته یې بار کوو. په سړک هم لکه زموږ ډېر غټ مزل دی، موږ ډېر کته پاتې کېږو په دې لار باندې. نو موږ ته د دې ډېره غټه مسله ده او بهایي دې خوا موږ ته د سکول جوړ شوی دی نو چې باران وشي نو چینچیانې په سړک کې ودرېږي او جنکو جرابې او بوټانې لاس کې راغستي